کړی چې زما پلار فوت شوی دی، هغه وصیت کړی چې زما د وفات نه پس به خیرات کوئ، لیکن په هغه وخت کې زمونږ وس نو، او اوس تقریبا 15 کاله تیر شوي دي، اوس مونږ څه وکړو؟ دا خیرات مبارک وصیت کول دا هم ده، لیکن دا یو رسمي شی نن سبا ګرځېدلی دی. وصیت دې ته وایي چې کله ستاسو پلار دا ویلی وی چې زما دا مال شته، زما په مال کې فلانکي ته دومره ورکوي، فلانکي فقیر دی، یا فلانکي غریبانان چې کوم ځای پاتې کېږي، یا د فلانکي مدرسې طالبان دي، یا فلانکي کونډه ده، یا د فلانکي یتیمانان ماشومان دي، زما په مال کې دومره زره دومره لکه روپۍ هغوی ته ورکوي. دا وصیت دی، دا وصیت عملي کول پکار. نن سبا چې دا کوم رسمي خیراتونه کېږي چې سړی مړ شي نو بیا درېیمه زیارت هفته د جمعې شپه، بیا درېیمه، بیا څلوېښتي، بیا دا کوي. د دې خیرات په باره کې وصیت کول نه دي پوره کول پکار، بلکې د هغه مړي پسې دا وصیت کول دا خیرات کول پکار دي چې ته پیسې راواخله او چرته داسې ځای کې ولګوه چې هلته لګیل په ځای وي، الله پاک خوشحالي، او نیت دا وکړه چې یا الله د دې اجر او د دې ثواب زمونږ پلار ته ورسي. که یو ځای کې نهر وو، خلک نهر وو او تا هغه پیسې په خولې په باندې وکړو، په نهرو باندې اخرې، نو دا هم وشو او هغه ته رسیږي. لیکن که چېرې دغه رسمي طور سره خیراتونه څوک یادوي، د دې وصیت کوي، نو دا نه. لکه په زنانو کې دا رواج دی چې زنانه بوډۍ شي نو دا په صندوق کې دا نوي نوي کپړې جمع کوي او اچوي یې نه، او چې تپوس ته وکړي چې دا نه اچولې، وایي چې زه مړه شم نه بیا به خلک وایي چې دومره سپېره وه او صندوق یې تش و، وګوره پکې هېڅ بریښې نه دي. نو دا بیا زما د مر نه پس دا وایي چې ټول خیرات کوي. نو په خپل ژوند یې ولې نه خیرات کوي چې د مر نه پس د وصیت مر نه پس چې کله نور څو خیرات کوي هغه بیا کوي یا نه، بل تا ته هغه اجر نشته، هغه د هغوی مال شو. چې څنګه انسان مړ شي د ده د خپل صندوق سره او د خپلو کپړو سره تعلق ختم شو، درېیمه برخه ورسره شته د وصیت په درجه کې، نور د ده مال نه دی، دا د وارثانو دی. نو بهتر دا ده چې په خپل ژوند باندې وکړي. ستا پلار دی هغه خیرات کول غواړي، نو هغه ته پکار دي چې په خپل ژوند باندې بچی زما د پیسو نه دومره پیسې راوالي او دې جومات کې ولګوئ، دې مدرسه کې ولګوئ، دې فقیر ته ورکوي. په خپل ژوند باندې چې کوم خیرات وکړي هغه زیات بهتر دی.